د دې انسان دپاره الله تعالی د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړي دي، خو دا فرشتې پرله پسې راځي. د دې انسان دپاره فرشتې دي د حفاظت دپاره، او که دا فرشتې د دې انسان د حفاظت دپاره نه وي نو دا انسان به د پیریانو آرام ته هم نه پرېښودلي. خو دا فرشتې په الله تعالی مقرر کړي دي د ده حفاظت کړي. دی غورځېږي دا فرشتې راونیسي، د ده سترګه لګي نو اکثر دا سترګه نه لګي وي، شکر د سترګې بچ شوې د روزه لګېدله. دا فرشتې په ده باندې مقرر دي د سترګې بچ کړي. خو چې کوم ځای کې د ده په مقدر کې الله لیکلي دي او د ده ته تکلیف رسېدل الله لیکلي، نو الله فرشتو ته وي تاسو ته ډډې ته شئ، نو دا فرشتې ته ډډې ته شي، نو بس هغه تکلیف ورسي. نور دا فرشتې په ده باندې مقرر دي، دی ګرځي ومو، دی چې کوم دی د تکلیفونو د مصیبتونو نه بچ کي ومو، او د دنیا او د آخرت د تکلیفونو نه دا فرشتې بچ کوي. تر دې پورې چې دا انسان ګناه کوي، دا فرشته ورته د زړه کې وسوسه ورواچي، الهام ورته ورواچي د زړه کې، وي دا ګناه مه کوه، بیا ورته وي مه کوه، بیا ورته وي مه کوه. او که تاسو خیال کړي سړی چې کوم کار د ګوی نو دا زړه یې پرې رپېږي، نو دا ولې دا فرشته زړه رپوي، مه کوه دا کار د ګناه دی. خو چې کله د ده نه ګناه وشي دا فرشته الله تعالی سوچت کړي، یا الله پاکه وي دله په دې زړه کې اوس ورواچو چې دې توبه وباسي. نو دا فرشتې په دې انسان باندې مقرر دي او د دې انسان حفاظت کوي د هر طرف نه. له معقبات، په ده باندې پرله پسې فرشتې دا مقرر دي. نو دا فرشتې په د هر انسان فرشتې مقرر دي. د دې ډیوټي سار راشي منزله، نو د سار چې کوم فرشتې راغلي وي دا تر مازدیګره پورې ډیوټي وکړي. نو د مازدیګر په مونځ کې دواړه فرشتې یو ځای شي، نو دا سار چې کوم راغلي دي مازدیګر لړی شي، او کومې چې مازدیګر راشي نو دی د انسان سره پاتې شي، نو دا بیا تر سبا ساره پورې ډیوټي کوي. نو د سار په ټایم کې بیا غبره فرشتې هم راشي، دا هم دواړه مونځ وکړي، نو دا فرشتې لړ شي دا مازدیګری چې کومې راغلي، او د سار هغه بیا پاتې شي، هغه تر مازدیګره پورې ډیوټي کوي. نو دا پرله پسې جماعتونه د دې انسان د خدمت لپاره لګېدلي دي او د دې حفاظت کوي. له معقبات، د ده د حفاظت لپاره. نو د نبي علیه السلام حفاظت په فرشتو کوو، خو چې فرشتو حفاظت نه کولی نو هر ټیم مشرکین مکه د نبي علیه السلام تکلیف پسې لګېدلي وو، او دغه رنګې د مدینې منورې د هغې یهودیان دا د نبي علیه السلام تکلیف پسې لګېدلي وو. خو هر ټیم به د نبي علیه السلام د حفاظت لپاره فرشتې وي. یو پیره دوه کافران اربط او عامر دا دواړه رالل او دواړو صلاح وکړله. د عامر ورته وي چې زه به نبي علیه السلام دې په خبرو باندې کوم، او ته به د شاتې نه راشي توره به راوکاږي او د شاتې نه به نبي علیه السلام باندې ګزارو کې شهید به کې. دا عامر راغی او نبي علیه السلام سره خبرې شروع کړې. دا اربط ته شا نه راغی او د تیږې نه توره چې کوم دی راوکاږله، نو نیمه توره دا د تیږې نه راایستې وه، نیمه توره چې کوم دی په تیږې کې دننه وه. دا توره نښتې د دې زورونه دې توره راوځي نه. دا عامر ورته مخې نه اشارې کړي چې زر کا که نه راپرېږده دا توره په خبرو کړې مې دی. خو دا اربط توره راوکاږي، توره راوځي نه، او دې ډېر زورونه کې توره نښتې ده. دې کې چې کوم دی نبي علیه السلام ورته وکتل چې دا ظالمان خو ما وجني، خو زما د وجلو دپاره راغلي دي. فورا الله تعالی ته یا الله تعالی دې نه ما بچ کړي. نو شین اسمانو او د شین اسمان نه چې کوم دی وریځ راله او د هغې نه تندر راخلاص شو په اربط باندې. اربط چې کوم دی دوړه کو ایری کو. دا عامر چې کوم دی منډې کړلې وتښتېدو، او نبي علیه السلام ته وایي چې دومره خلک به در پسې راولمه چې دا ټول ښار به د خلکو ډک کړمه. دی عامر ورته وي او دی وتښتېدي، خپل رب ته دی اواز وکړو که نه، تر دې پورې چې تا اربط مړ کو، اربط ته قتل کو. الله ته دی اواز وکړو او د دغې اواز د وجې نه الله ستا مدد وکړو، اربط یې رانه قتل کو. نو زه به ستا نه د اربط تپوس کوم او دومره خلک به در پسې راولم چې دا ټول ښار به درته وګنډم، ټول ښار به درته ډک کړم. دا عامر چې کله لاړو نو بله ورځ د ده رنګ زیړ شو او په ده باندې مرض ولګېدو او مړ شو. دی مړ شو، ختم شو. دا اربط نه عامر دی مړ شو. نو دلته دا توره نه راوتل، دا د فرشتو حفاظت و نبي علیه السلام حفاظت فرشتو کوم. نو په هر انسان باندې فرشتې مقرر دي او د دې حفاظت کوي. د دې حفاظت لپاره الله تعالی مقرر کړي دي. الله تعالی وي د یو قوم چې کوم دی د دې حالت تر هغې پورې نه بدلي
ترسو پور جدي خپل حالت په خپل نوی بدل کړي او په دې پسې بیا شعر هم ویل دی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت بدلنے کا. خو دا شعر په خپل ځای باندې ټیک دی خو دا شعر د دې آیات تفسیر نه دی د دې مفهوم نه دی. د آیات مطلب دا دی چې الله تعالی په ده باندې حفاظت کوونکي فرشتې خو مقرر کړي دي خو تر کومې پورې چې دا انسان شکر ادا کوي د الله تعالی اطاعت کوي نو دا انسان په عافیت سره وي په ده باندې به تکلیفونه مصیبتونه سختۍ نه راځي چې دی د الله تعالی فرمانبرداري کوي د الله تعالی اطاعت کوي او د الله تعالی شکر ادا کوي. خو چې کله دی د الله تعالی اطاعت پرېږدي د الله شکر پرېږدي ګناهونو کې مبتلا شي نو بیا الله تعالی د فرشتو د حفاظت ته وي تاسو ته سیټ تشئ نو دی ته سیټ تشي د حفاظت بیا دا فرشتې نه کوي د باندې بیا قسم قسم مصیبتونه راځي. شعر دا په خپل ځای باندې ټیک دی چې الله تعالی د یو قوم حالت تر هغې پورې نه بدلي تر څو چې دوی د خپل حالت د بدلولو دپاره کوشش نه کړي اسباب یې نه پیدا کړي. خو دا ضروري نه ده بعضې وخت کې یو کس خپل حالت خپله اصلاح کول نه غواړي خو د چا دعا ورته ولګي د هغې دعا د وجې نه ده ته هدایت نصیب شي د اصلاح وشي. لکه عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام قتل پسې را روان او زه نبي علیه السلام قتلومه خو دلته نبي علیه السلام دعا کړې وي الله تعالی په عمرینو کې یو مسلمان کې نو عمر د اصلاح په نیت باندې نه وتلی بلکې د نبي علیه السلام د قتل لپاره تلی و خو چې کله لاړو الله تعالی حالت بدل کو الله تعالی په خپله باندې اصلاح وکړله. چې واپس راغی نبي علیه السلام له نو صحابه ورته وی نبي علیه السلام دا عمر ما د الله تعالی نه غوښتلی و د ده لپاره ما دعا کړې وه نو هغه د خپل حالت د بدلولو دپاره نه تلو بلکې د نبي علیه السلام د قتل او د هغوی د سر مبارک راوړو دپاره تللی و خو الله تعالی د نبي علیه السلام دعا قبوله کړله او د هغه اصلاح وشوله. نو بعضې وخت داسې وشي انسان خپله اصلاح نه غواړي خو د چا دعا ورته ولګي د هغې دعا د وجې نه د حالت الله تعالی بدل کړي.